الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فبآياته فرمائے الله ولقد أرسلنا ويقينا راليغلي منغا نوحا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه والقوم تا واقعي مخي تفسيري ترشد فلبث دو وقت فيه قد يخبر قوم كي 1000 سنة زرقالا إلا 50 عاما مگر 50 سنة يعني نخنیم سوکاله په خپل قوم کې تیر کو او دعوت یې وکړه فاخذهم الطوفان بس غرق کړي دغه قوم د طوفان وهم ظالمون او دیو ظالمان دی مشرکان معاندین مشرکان جګړه کوونکي الله غرق الله وی فانجیناه بس نجات ورکو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا واصحاب السفینه او صاحبانو د کشته تا نو بنهم سوا کاله کې نوح علیہ الصلوۃ والسلام باندې پورا سل کسانو ایمان نه وروړي چې ټول راجمع کې واړو زاړو مشران نارینه زنانه سل کسانو پورا ایمان داسې قوم داسې بقیمت قوم چې وي نوح علیه الصلاة والسلام قدر ونکړه نو الله رب العزت پرې امسا کړه الله وایي فانجیناه نجات ورکړل را او اصحاب السفینه او صاحبانو د کشتۍ لره چې چا ایمان راوړی وي هغې له هم چې دی نجات ورکړه اوس خبره داره الله رب العزت چې داو فرمایل نو پنځه د دې بوتانو ود سوا یعوس یعوق نصر نو دا ود چې دی یا ود دا لقب د ادریس علیه السلام علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله فرمای او دا سلور زامنو چې هغه ډېر بزرګانو چې کله وفات شو نو په دې قوم کې به شیطان ورته دا لاره وښوده چې د دې یاد به داسې ساتې چې د دې مجسمې جوړې کې مجسمې ځان ته کورونو کې ودروي چوکونو کې ودروي په سړکونو کې ودروي دا مجسمې دي نو تاسو ته به د هغې یادي نور ورته دا پته نه وه چې حقیقي یاد پکار دی چې هغې کوم عمل کو هغه پکار دی د جوړښت دپاره څه کړي موږ هم مجسمې ودرو که نه وای هغه کس چې سکړی دی هغه راټینګ کا په مجسمو څه نه کیږي انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی نو خبره داره الله وی بیا او د کشته والا لم نجات ورکه کشته ودرېدله په مختلف دغه چې دغه غر کم ځای کې دی نو په شام کې میوزې دی جودي هغې ته هم ویلی شي او دکه شان سریلانکا سره هم سټچ ځایونه یادېږي او په هغې کې او یو ځای چې دی نو په موصل کې دی عراق کې هغې باره کې دا راځي ارارات چې کوم د تورات په اصطلاح باندې د غرونو سلسله ده نو هغې هغلته یادوي نو دا دغه ځای کې دغه کشتۍ ولاړه او په دې شام کې خو څه دغلته وړوکې شانتې وي دغه هم جوړ کړی د پاسه پې په دغه غر باندې د پاسه چې دی عجایبګر شانتې دی صرف تختې دي پکې تختې پکې دغه کشتۍ څه پرتې دي په شام باندې نو لا لیدلی هم خو نه دی الله دې توفیق راکړي چې لړ شو نو وبې صحیح نو الله وی فانجیناه نجات ورکدی لرا و اصحاب السفینه او صاحبانو د کشته ولر شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای وی چې غم داره ده وی سغم دی د امت لرا وی سغم دی هغه کشته ول د پاره
چې د هغې کشتیبان چې دی هغه نوح علیه السلام وي او څه غم د هغه امت لره چې د هغې دیوار او د هغې مضبوطوالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله د استقامت را نصیب نو الله وی دلم نجات ورکو او صاحبانو د کشته لره نو صاحبان د کشته چې دی کاکا ټول پکې الحمدلله چې مسلمانان یې نو بس داسې ځان وګڼه چې د نوح علیه السلام په کشته کې دا به نه خاص کوي چې صرف زه په دغه کشته کې دا بل مسلمان ته بار دی داسې به نه وي وجعلناها الله وی ګرځولې هم دي لره آیتا هم ګرځوله دي لره نشاني للعالمین د عالم دپاره ټول عالم دپاره نشاني وګرځوله بیا یو قول سره 6 میاشتې دغه کشته د اوبو د پاسه ګرځېدله په یو قول سره 6 میاشتې یا 40 ورځې د کعبې مبارکې نه پکې لرې لرې طواف هم کړی دی کشته تو شوله او نو الله رب العزت فرمایي چې دا مې نشاني وګرځوله د څه دپاره د عالم دپاره و ابراهیم الله رب العزت وی او سیدنا ابراهیم علیه السلام نو دلته کې دا په مخ کې باندې عتب دی دا په مخ کې الله وی و ارسلنا ابراهیم او را لېږلي مې و ابراهیم علیه السلام اذ قال لقومه په هغه وخت کې چې هغه وویل خپل قوم ته اعبدوا الله وحد الله د الله وحدانیت ومنه د الله توحید ومنه د الله د وحدانیت د عقیده ومنه نو اگر که پلار ته خپو عالم ته خپو چې د بعید اته سوي مولانا شوکت علی صاحب نے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے نو ورته وای د خپل قام دی وی چې اعبد الله وحد الله عبد الله ابن عباس دی چې کوم ځای عبادت راشي په معنا د وحد الله وی دا الله وحدانیت اپناو کې دا الله بندگیو کې وتقو هاست الله نه ویریږي ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره غوره دي ان کنتم تعلمون که چرته پوهیږي عقل کار کوي نو دا خبره ده انما یقینا بخه خبره داره تعبدون هغه تاسو چې بندگی کوي من دون الله په مقابله د الله کې ما سوا د الله نه اوثانا دا بوتان دي مجسمې دي دا څه شی دی وتخلقون وتحرقون وتاسو چې دي جوړوي افکا دروغ د ځان نه دروغ جوړوي چې دا پلانکی شي له دا بوت خدي دا پلانکی له خدي دا په پیغمبرانو دروغ جوړوي نه الله وی دا څه نه دا ان الذين یقینا هغه کسان تعبدون چې تاسو بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه لا یملکون لكم رزقا دی مالکان نه دي تاسو د پاره رزق رزق قدر نشي درکولي انا قدر نشي درکولي الله وای نو سشي ته بندگی کوي هغه د ځان نه مچ قدر نشي شړلي سشي ته بندگی کوي فابتغوا عند الله بس اولټوي د الله رب العزت سره الرزق رزق وعنده مفاتيح الغيب د الله سره چابياني دي د غیب او د خزانو د الله نه غوښتنه وکړه د بل چا نه څه غواړي د بل د دره خو چې یو پیره غواړي در به کې په دویمه پیره په دریمه پیره ته غواړي به چې مړه که خاص دوست مستانه خو تنګ یو سړیه هغې باندې به هم شکر وباسي چې یو 2 پیرې درکړي ورنه چې سخته در باندې راشي نو بیا چې دې سلوي په سلو کې به دې 2 یا یو ملګري بیا نو خبره داره الله رب العزت فرمایي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق دا رزق نه صرف دغه مراد نه نورم سونه معاملات دي دا د ټول مراد غشته شي د الله سره ولټوه بل چا درونو ته مزه واعبدوه او بندگیو کې خاص دغه الله تعالی واشکروا له او شکر وباسه دته نو واشکروا له واعملوا وفق اعطائه عملو کې موافق د هغه چې د کم حکم تاسو ته راغلی دی شکر دې ته ویلی شي په خوله
ته شکر وباسې دا شکر نه دی صرف شکر دار چې الله تا ته د مانځه حکم کړی ته خدای روغ صحت ته راکړی دی شکر الحمدلله زه مونځ کوم دا شکر دی اصل او کنه ته صرف په خوله باندې وی چې الحمدلله 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 نو په خوله توبه وباسو چې موقع پیښه شي بیا د بل تنبیه وباس داسې نه بیا کیسه ګډه وډه سر د سانډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه نو خبره داره لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشکروا له نو شکر وباسئ دغه الله ته الیه ترجعون دغه الله ته ستاسو واپسی ده دغه الله رب العزت ته ستاسو واپسی ده نو مولانا محمد امیر بن رحمه الله فرمایل هغه یو پر داسې کار وشو چې ما تقریر کو نمازخوتانه طالبان هم را سره نو یو بابا راته ژړل ډېر زیات یې وژړل وایي بیا چې کله د شپې داسې ناوخته ما دې ملګرو ته ووایي چې راځئ داسې باروزو متیازې وکړئ چې پټو ته ورغلم نو امت که بابا لګیا دی د بل د پټي نه اوبه بندوي او په خپلې ولګوي مور دې چې داسې کې دا خو تقریر هم ژړل وایي ما ته وایي چې دې بس دا د پټي ته لږې زیاتې اوبه تللې وي نو ما وایي چې به دې خپلې ولګوي ما ورته هلته کې وي چې سر د سانډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه نو احتیاط پکار دی الله وی وین تکذبوا او که چرته تاسو تکذیب وکړو دروغ وکړو دا پروګرام فقط کذب نو یقینا دروغ کړلو امتون من قبلکم وړاندې د ستاسو نه وما علی الرسول ونشته د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر رسول دی المبین ښکارا اے پمن الله رب العزت فرمایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو رسول دی دا کار نه چې څوک د الله سره ټینګې چې ته ولې نه مسلمان دی څه ډول واس نه دا صرف رسول دی که معنی ومنه که نه معنی نه معنی کیسه ختمه اولم یروا آیا دې نه ګوري کیف یبدی الله الخلق چې څنګه کیف څرنګه یبدی الله ابتدائی الله رب العزت پیدا کړی دی الخلق ابتدائی پیدا کړی دی الخلق مخلوق لرا یبدی یا څنګه پیدا کوي الله رب العزت الخلق مخلوق لرا ثم يعيده بیا واپس کوي ان ذلک یقینا دا کار علی الله فالله باندې یسیر آسان دی الله رب العزت د مخلوق پیدایش کوي او بیا چې واپس کوي دا به الله رب العزت باندې آسان دی بل ځاته بګرام وی الله وی قل سیرو قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرو وګرځه لاړشه بلاد پزمکا کې فانظروا وګورئ کیف بدا الخلق چې څنګه الله رب العزت پیدا کړی دي سره مخلوق لرا څنګه پیدا کوي ابتدا کې مخلوق لرا ثم الله یا الله رب العزت وی وګرځه باندې در باندې نشته د شریعت په حدود کې وګرځه سیر او سیاحت وکړه وګانا بجانا ځان ته ملګوا سیر و سیاحتو کا حکمرامونو پسې وګرځه دا الله رب العزت دا مخلوق وګوره دا الله په صفاتو کې غور فکر وکړه الله رب العزت وی درشه یا الله وی ثم الله یا الله رب العزت ينشئ النشأة ينشئ انشاء ينشئ پیدا کوي ينشئ يخلق پیدا کوي ان نشأة الآخرة هغه مخلوق دوباره لرا یا هغه پیدایش د آخرت الله رب العزت دوباره پیدا کوي سره د آخرت پای الله رب العزت باندې ثم الله بیا الله رب العزت ينشئ پیدا کوي یخلق پیدا کوي ان نشأة الآخرة پیدا کول د آخرت الله رب العزت بیا د آخرت پیدا کول کوي دغه مخلوق دی دا به ختم شي بیا به راځي ان الله یقینا الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی يعذب عذاب ورکوي
من یشاء چاته چې وغواړي ويرحم ورحم کوي من یشاء چاته چې وغواړي الله رب العزت داسې ذات دی چې چاله عذاب ورکوي نو څوک چې تپوس کوونکي نشته او نه دی څوک تپوس کولی شي چې خدایه دا خو ستا یو مخلوق دی دله عذاب ولې ورکې په دې بل خو رحم کې نه الله وایي عذاب ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي ويرحم ورحم کوي من یشاء چاته چې وغواړي وإلیه تقلبون ترجعون او دغه الله رب العزت تاسو بوتلی دغه الله رب العزت ته به ورسولی شي وما انتم او نه تاسو بمعجزین عاجزه کوونکي دغه الله لره فی الارض پس مګر چې الله نشي عاجزه کولی الله چې څه فیصله وي کن فیکون ذات الله چې یو پرې ووایي کن فیکون هغه کار وشي دا الله فیصله کې هغه دې باندې نشي راوستلی یا بله معنا وکړه وما انتم او نه تاسو بمعجزین خلاصېدونکي د الله نه فی الارض پس مګر کې ولا فی السماء او نه په اسمانونو کې وما لكم ونشتد تاسو لرا من دون الله ومقابله د الله کې من ولي سوق ملګری ولا نصير او نسوق مددگار دا الله په مقابله کې تاسو ملګری نشتا سوق ملګرتیا د الله په مقابله کې به تاسو سوق ملګرتیا وکړي ولا نصير او نسوق مددگار نشتا خبرداري چې الله ته ورنږدې شه الله ځان ملګری جوړ کړه چې الله دې ملګری جوړ کړه نو دا الله چې څه دي هغه ټول ستا الله یې توفیق راکړي ولقد ارسلنا ويقينا رالېږلي موږ نوحا سیدنا نوح علیه السلام درا الى قومه خپل قوم ته فلبث فیهم نو ترنګې تېر کو وغې تېر کو ساعت تېر کو فیهم بدی کی الف سنة زر کالا الا 50 مگر مستثنا دي 50 عام الا 50 عاما مگر 50 کالنا فاخذهم الطوفان ونونس دلر طوفان وهم ظالمون ودي ظلم کوونکي سو شرک کوونکي فانجیناهم من نجات ورکدین علیہ السلام درا واصحاب السفینہ دو صاحبان د کشتی درا وجعلناها غزول دغا وجعلناها غزول دغا کشتی درا آیتا نشانی للعالمین تعالم دبارا وإبراهيم وسيدنا وأرسلنا إبراهيم اور علیگلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام منکا اصلاح واقعی قال چبی وی لقومه قوم بلتا اعبد اللہ بندگیوں کے دا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام بنیادی تعلیم در طول پیغمبران ویروی چی اللہ وحدانیت اور دا وقت پیغمبر تاکل اعبد اللہ بندگیوں کے دا اللہ رب العزت واتقوا هذا الله نو يريږي ذلكم خير لكم دا غرض تاسو لپاره ان كنتم تعلمون کجت تاسو پوهیږئ انما یقینا فخبر دادا تعبدون تاسو بندگی کوي انما یقینا فخبر دادا تعبدون تاسو بندگی کوي من دون الله فمقابله الله تعالی کی اوسانا بوتان دي تاسو چې الله په مقابله کې څه کوي بندگی کوي وتخلقون افکا او جوړوي دروغ لرا ان الذين يكنن هغه کسان تعبدون چې بند ان الذين يكنن هغه سيدنا تعبدون چې تاسو بندگی کوي من دون الله فمقابله الله تعالی کی لا يملكون له مالکان دي ساتو د بار رزق رزق فبدو وسوله عند الله فنزل الله تعالی الرزق لرا وعبدوه او بندگیوں کے خالص دا اللہ تعالی وشکرو له شکر باس خالص دا اللہ رب العزت ترا الیہ ترجعون دا اللہ رب العزت تستاس واپسی دا وَإِن تُكَذِّبُوا كَجَتَ تَاسُ تَكْذِبُوا كَتَرُوْ جَنَمُ غَنَدِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرا یعنی قرآن لرا دین لرا
فقد كذب يقينا تكذيب كل امتون من قبلكم ساسنا ولاندي وما على الرسول ونشتري بپیغمبر پاک محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا رسول خکارا نو دا باندې چې ما تنقید تبلیغ کو تنقید دعوت ورکړه زما خبرونه منل نه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله فرمایي پتا رسول خپل دعوت ورکړه خپل کارو کا څوک مانځه دا راځي نه راځي دعا ولا ولا اولم يروا آيات نبوي كيف سنگر سرنگا يبدئ الله الخلق پیدا کوي الله رب العزت مخلوق لرا ثم يعيده بیا اعاده کوي واپس کوي ان ذلك يقينا ذکر على الله بالله باندې يسير آسان دي دا بالله باندې آسان دي بل مخلوق کو پیدا کول نشي ورته وایا اے پیغمبر انتلا فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرو کے دارش بالارض بسمکا کی فانظرو وګوره کیف بدل خلقات جسرنگ پیدا کوي الله رب العزت پیدا کړي الله الخلق مخلوق لرا ثم الله بیا الله رب العزت ينشئ پیدا کوي النشأة الآخرة هغه پیدائش آخرت ان الله يقينا الله رب العزت یا پیدائش دوارا ان الله يقينا الله رب العزت على كل شيء قدير بهر سبحان قدرت والا نے يعذب عذاب ورکوي من يشاء چاته چوباړي ويرحم ورحم کوي من يشاء بچا باندې چوباړي الله رب العزت رحم وإليه تقلبون ودغ الله طرف تبتا سبوت دنشي دغ الله تستاسو وبسيطة تاسو الله طرف تبوت دنشي وما أنتم ونيتاسو بموجدين عاجز قولك دغ الله لنا في الأرض باسمكا کی ولا في السماء ولا باسمانوں کی وما لكم ونشت استعتبار من دون الله فمقابلة الله تعالى کی من ولي سبدوس ولا نصير أو نصر مددگار دعا کرے چې الله زموږ حامی او ناصر شي